الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آيات نمبر 116 وقالوا اتخذ الله وقالوا دوی ویل اتخذ الله چې جوړ کړی دی نیولې دی الله اتخذ جوړ کړی دی یا نیولې دی الله ولدن زوی سبحانه هغه پاک ته د دینه بل له بلکې د هغه د پاره دی ما سچې فی السماوات پسمانونو کې دی والارض او سچې پزمکو کې دی کل له قانتون ټول د هغه فرمان بردار دی دغه د يهودو قباحت بل یو قباحت ذکر کوي چې يهوديانو به عزير ابن الله دا عزير علیه السلام چې د الله پاک زوی دی الیاذ بالله او عیسایانو به مسیح ابن الله مسیح ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی او مشرکین مکه او به د فرشتي د الله لونه دي فرشتي د الله لونه دي مشرکین دا و چې فرشتي د الله لونه دي او يهوديان به عزير علیه السلام نعوذ بالله من ذلك چې يهود دغه چې کوم دی عزير علیه السلام د الله پاک زوی دی عیسایانو به نسوارو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو دا داوی چې کوم دی الله پاک جل جلاله باطل کړلی الله او فرمایل چې بل له ما سبحانه دې ټول خبرونه الله پاک دی سوره اخلاص کې الله فرمایي قل اي محبوب دي خلق دوه الله الصمد الله احد چې الله یک یو دی یوازې دی الله الصمد الله بنیاز دی لم یلد ولم یولد دا الله نه څوک پیدا شته او نه الله د جانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نه د الله څوک همسر او برابر شته نو دا خبره عقلی تور د دې د دواړه داوی چې کوم درې واړه داوی عقلی تورم دا غلطي وي ګوره چې یو مثال اولاد د چاوي نو یا به د کس د جنس نه وي یا به بغیر د جنس نه د جنس نه مطلب دا چې د انسان نه انسان پیدا کیږي موږ د سګورو د غوان د غوا بچی چې د وایي یا چې کوم دی غوي دغه رنګ د میخ نه میخ د میخ بچی پیدا کی د سینې دي شی چې ته میخ چې کوم دی د غوا بچی راوړي یا غوا د میخ بچی راوړي د خپل جنس په شان دی بچی راوړي د خپل جنس بچی راوړي څنګه چې غوا د غوا نه د غوا بچی پیدا کی او یا چې کوم دی بغیر د جنس نه چې د غوا نه چې کوم دی د میخ بچی پیدا شي نو دا د دې جنس د یو بل نه بدل دي نو کو یو سړی د الله د پاره الیاذ بالله زوی ثابتی نو یا به د جنس نه وي یا به بغیر د جنس نه وي نو کو د بغیر د جنس نه وي دا خو د الله پاک جل د پاره غیب دی او د هر غیب نه الله پاک دی او کو یو سړی وي چې نه د جنس والا زوی چې کوم دی د الله د پاره ثابتی الیاذ بالله نو دا خبروم غلطه ده ځکه چې الله رب العزت کم صفات کامله دي په کوم صفات کامله سره چې الله پاک جل جلاله متصف دی نو هغه صفات بل چا کې نشته دي هغه صفات صرف د الله جل جلاله د ذات سره خاص دي الله باندې چرته چې کوم نه مرګ پناه نه راځي او نه په الله باندې مخکې زمانو کې پناه راغلی ده نه الله چې کوم دی ودکیږي او نه الله پاک الیاذ بالله نه جوړ کیږي نو دا څومره صفات چې په بندګانو کې عیسی علیه السلام نو هغه د الله پاک جل جلاله بندو بیمارې دوبومو ودکې دوبومو لوی واړبل بهم کول دغه رنګ کو عزير علیه السلام دی پناشوي دي د دنیا نه تشریف وړي دي نو دا قسم سيزونه نو کو د الله د جنس نه د الله چې کوم دی اولاد پیدا کړي او نو دا چې کوم دی محال او ناممکن خبره ده ځکه کو دی عیسی علیه السلام د الله پاک زوی وي نو پکار د بیا د الله په شانتي وي کنه نو عیسی علیه السلام خو بنده دی د الله پاک دغه رنګ عزير علیه السلام د خدای الله بنده دی د الله رب العزت سره کوم صفات په کوم صفات سره صفات کامله سره الله متصف دي کوم صفات کامله چې د الله سره کوم دي متصف دي د الله د ذات سره هغه صفات بل چا کې نشي موندل کېږي یعنی الله به همیشه مخ کې زمانونه وو وس شته دي بیا به انو دا څومره سيزونه چې دا ټول به الله پناه کوي دا ټول به الله پناه کوي
عزیر علیه السلام وفات شوی دی، عیسی علیه السلام الله پاک ژوندې اسمان ته خېجولی دی، وروستو زمانه کې به راځي د دجال د وجلو دپاره اخره زمانه کې. او بیا چې دجال مړ کي نو بیا تقریبا 40 سال به حکومت کوي. بعضې روایتونو کې دي چې 40 سال به مهدي علیه السلام او عیسی علیه السلام دواړه په شریکه کي، او بعضو روایتونو کې دي چې عیسی علیه السلام به یوازې 40 سال حکومت کوي. او دا حکومت په داسې حکومت وي چې کله د مسلمانان په قبر باندې تیریږي داسې که نه نو قبر ته ودرېږي، نو د خپلو مړو ته وایي چې کاش تاسو ژوندي وئ او دا خوشحالۍ خو لیدلې وي. په یو انار باندې به غونډ ټبر مړېږي، دومره برکتونه وي او دومره سره سپین به پراته وي. عیسی علیه چې کله دجال ختم شي، د دجال د ختمېدو د مړه کېدو نه وروسته نه به مسلمانان د یو بل سره جګړه کوي، نه به یو بل ته ترخه خبره کوي، بس جنتي ماحول به یې په دغه دور کې دا 40 سال خوشحالۍ به وي، برکتونه به وي، دومره سره سپین به چې خلک پرې وړي نه ځان سره. موږ په دې باندې چې موږ کار کور ډېر شی پراته دي، دومره پیسې به وي. یوه بیزه دا به د غونډ کور دپاره پی ورکوي، یو اوښه به د غونډې قبیلې دپاره پی ورکوي، هر څیز کې به برکت. نو هغه هم بیا وروستو 40 سال پس بیا وفات شي. نو الله پاک جل جلاله نه زوی شته دی نه لور شته دی، ځکه چې زوی او لور هغه سړی غواړي چې هغه وروستو بوډا کېږي، وروستو چې کوم دی محتاجه کېږي، بیمارېږي. نو الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی. الله رب العزت ته د زوی او د لور ضرورت نشته. الله په خپل ذات سره یکتا دی، واحد دی، یو دی. د الله نه چې کوم دی د الله زامن شته دی، نه لونه شته دی، نه بیبي شته دی، او الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی. الله په خپل ذات سره یک یوازې دی، یک یوازې. او دا څومره څیزونه چې دا ټول د الله پاک بندگان دي، د الله پاک پیدا کړي دي، الله پاک په قبضه او قدرت دی. نو دې کې الله پاک جل جلاله د دغه یهودو او د نصاراو او د مشرکین مکه او د درو واړو قسمو ډلو د خبرې رد کړي چې دا تاسو په غلطه باندې د الله نه زوی شته دی، نه د الله لور شته دی، نه د الله بیبي شته دی، نه د الله پاک نسب شته دی. بس الله په خپل ذات سره یکتا دی، یوازې دی، هیڅوک دغه نشته دی. وقالو دوی ویل اتخذ الله چې نیولې دی، جوړ کړی دی الله پاک ولدن زوی. نو یهودیانو به وي عزیر علیه السلام د الله پاک زوی دی، او عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی. ولدن سبحانه پاک دی الله پاک د دې خبرې نه، زوی نه هم پاک دی، د لونو نه هم پاک دی، د بیبي نه هم پاک دی، ټولو خبرو نه پاک دی. بل له بلکې د هغه دپاره دی، د هغه دی ما څه چې فی السماوات په اسمانونو کې دي، والارض او څه چې په ځمکو په ځمکو او اسمانونو کې چې څومره څیزونه دي دا ټول د الله ملکیت دی. الله د دې ټولو مالک دی، په دې ټولو قبضه او قدرت دی، او الله د دې ټولو خالق دی. تفسیر جلالین لیکلی بل له ما فی السماوات والارض، څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. نو خلقا ملکا او عبیدا، دا څه چې د الله پاک پیدا کړي دي خلقا، الله دا څه چې په اسمانونو کې دي څه چې په ځمکه کې دا ټول الله پیدا کړي دي. ملکا او په دې ټولو د الله ملکیت دی، الله په قبضه ده، الله په قدرت دی. او عبیدا دا ټول د الله پاک بندگان دي، غلامان دي، چې څو د الله پاک وي د الله تابعدار دي، د الله نه بل نشي کولی. نو دا ټول د الله مخلوق خو دی، د الله مملوک خو دی، د الله محکوم خو دی، خو د الله اولادو دا نشي کېدلی. دلته کې الله پاک د دغه یهودوم د نصاراوم او د مشرکین مکه د دې درې واړو ډلو د دې خبرې رد کړي چې د الله دپاره نه زوی شته، نه لور شته، نه بیبي شته دي. بل له بلکې د هغه دپاره دي ما څه چې فی السماوات په اسمانونو کې دي، والارض څه چې په ځمکه کې دي، کل له قانتون ټول د الله پاک تابعدار دي. دا ټول د الله پاک د انور چې اره پیر راخیږي د الله نه تپوس کی د کم طرف نه راخیږي، د الله په دربار کې سجده وکي او بیا د الله نه تپوس کی د کم طرف راخیږي. نو هر ټیم ورته حکم ملاویږي چې د مشرق نه راخیږي، او یو ورځ به ورته چې کوم دی حکم ملو شي چې د مغرب نه راخیږي، الله به ورته بیا حکم وکړي چې د مغرب د طرف نه راخیږي، د بل طرف نور راخیږي، او دغه بیا چې کوم دی د قیامت په علاماتو کې لوی علامې د قیامت. بدیع السماوات، بدیع السماوات په ډومبي ځل پیدا کوونکی دی د اسمانونو، والارض او د ځمکو. بدیع هغې ذات ته وایي چې هغه په ډومبي ځل د نش نه یو شی شته کي، یو پیدا کوونکی جوړونکی. نو جوړول خو ډېر خلک کوي، خو بدیع هغه ذات ته وایي چې هغه د نش نه یو شی شته کي، لکه د ځمکې اسمانونه نو الله پاک حکم وکړو، ځمکه هم موجوده شو، اسمان هم موجود شو. انسان نو الله حضرت آدم علیه السلام د نش نشته، دغه رنګه یا نور ونې بوټي څیزونه نو الله د نش نشته کړو، موجود نو، مخکې چا نو جوړ کړی، په ډومبي ځل الله پاک جل جلاله پیدا کړ.
مونږ ته موجد وایو ایجاد کوونکی. نو موجد چې د دنیا چې کوم موجدین دي نو دی خو لکه د الله پاک چې کوم پیدا کړي سیزونه هغه راوالي یو ځای کې یو شی دی جوړ کړي. لکه مارکوني چې کوم دی ریډیو جوړ کړو ریډیو دی جوړ کړو نو هم الله پاک چې کوم سیزونه پیدا کړي هغه را یو ځای کې دغه نه چې کوم دی ریډیو جوړ. خو اصل کې بدیع هغه ذات ته ویل شي چې هغه یو سیز هیڅ شی نه د نش نه یو شی چې کوم دی شته. لکه انسان الله د نش نشته کو زمکه اسمانونه الله د نش نشته کو دغه د غونډه دنیا د دین نوم او نشان نو الله پاک جل جلاله نش نشته. بدیع السماوات پړون بزل پیدا کوونکی د اسمانونو والارض او د زمکو واذا قضى او هر کله چې اراده وکړي الله پاک امرن د یو کار اراده وکړي فانما نو بشک هغه فانما یقول بشک چې وي الله پاک وت او فرمای له هغه سیستا کن چې شا فیکون غشیس شي. الله چې سیستا وي شا نو د ویشه نه مخکې هغه شي. بس الله چې د یو کار اراده وکړي الله چې د یو کار اراده او فرمیا کار وشي. دا دغه مشرکینو په دې خبره باندې رد دی او د الله په وحدانیت باندې دلیل دی چې الله پاک ته د اولاد څه ضرورت دی. الله خو چې یو شي ته وي شنو هغه شي. اولاد خلک د دې لپاره غواړي چې زه بوډا شم نو ډاکټر نه یم بوزي راولي، زه بوډا شم زما خدمت وکړي. نو په الله پاک خو ضعف کمزوري بوډاواله مرګ د دې ټول سيزونو الله پاک ته دا په الله نه راضي. او کو د دې د لپاره غواړي چې مال سره ګټو کی او زما سره تابعداري وکړي د اولاد نو خو د مخکې الله او فرمایل چې کل له قانتون ټول د الله پاک تابعدار دي او الله څه ضرورت شته نه یمنه خو چې الله د یو سیز اراده وکړي چې دا کار دې دسي وشي او چې الله وته ویشن او کار شي. بديع السماوات پړومبي ځن پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکي و اذا قضوا هر کله چې امر وکړي و اذا قضوا هر کله چې اراده وکړي قضوا اصل کې فیصله ته ویل شي خدل ته په معنی د اراده دی. و اذا قضوا او هر کله چې اراده وکړي امرن د یو کار فانما یقول چې بشک او فرمایي وت الله پاک له هغه سیستا کون چې شا فیکون غش یو سیستا او فرمایي چې شا نو هغه سیس چې کوم دی د شنه مخ کې شي. بس الله چې یو کار اراده وکړي چې دا کار دې شي وشي بس هغه کار فورا چې کوم دی شي. وقالوا اتخذ الله وقالوا او دی ویل اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدن زوی سبحانه الله پاک وی الله پاک فرمای سبحانه پاک ته الله د دې ټولو خبرونه بل له ما فی السماوات بلکې د هغه دي چې په اسمانونو کې دي والارض چې په زمکو کې دي کل له قانتون ټول د هغه تابعدار دي. بديع السماوات والارض پړم بيزل الله پاک پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکو و اذا قضوا هر کله چې اراده وکي امرن د یو کار فانما یقول پس او فرمای له هغه سیستا کن چې شاف یکون غشي. وقالو او دی يهوديانو نصارى او مشرکین مکه وبویل اتخذ الله چې ولید الله تعالی ولدا زوی سبحانه پاک ته الله د ټول خبرونه بل له ما فی السماوات بلکې د هغه دي چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په زمکو کې دي کل له قانتون ټول د هغه فرمانبردار دي. بديع السماوات الله پاک پړم بيزل پیدا کون کې دي د اسمانونو والارض او د زمکو و اذا قضى هر کله چې اراده وکي امرن د سکار فانما یقول پس بشک الله پاک فرمای له هغه سیستا کون چې شاف یکون غشي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين زمون رازش الله زمون به واره ټول ګناهونه معاف کړي خدای څومره غلطي کوتاهي زمون راشي مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي. الله مونږ ټول ته د قرآن فهم د قرآن پوهه راکړي. إله العالمين قرآن مجید لوی کتاب دی مونږ ته د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله زمون د ټولو ناراضي شي خدای پاک تر مرګ اخیری سلګي پورې زموږ د ټولو د قرآن مجید خدمت واخلي د قرآن او د سنت خدمت رانه واخلي. الہ العالمین مرګ اخیری سلګي پورې زموږ د دین خدمت واخلي. الہ العالمین خامخا ران راضي شي خدای چې مر راوي د زموږ نه راضي. الله مون ډیر کمزوري خدای ډیر ضعیفان یو الله ستا مدد د کمزور سره دی. الله مون سره خپل مدد او نصرت شامل حال الله په ټول مسلمانانو باندې او رحمېګه. الله مون ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله او فرمای. الہ العالمین مسلمانان الہ العالمین سمره مسلمانان چې دي ټول سره د رحم کرم احسان معامله فرمایا. الله خصوصا د فلسطین په مسلمانانو باندې خپل رحم فرمایا. الہ العالمین د هغوی سره خپل مدد او نصرت شامل حال کا مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکا. الہ العالمین د هغوی مقابله کې چې اسرائیل دی الہ العالمین تباہ او برباد کا.
د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې ووهه. الله په کومه خوره کې چې د کافرانو د لاسه مسلمانان په تکلیف کې دي، الله د هغوی د تکلیف نه آزاد کړه. الہ العالمین مسلمانان غالب کا او کافران مغلوب کا. الله اسلام غالب کا کفر مغلوب کا. الہ العالمین مسلمانانو ته غیرت ورکړه. څومره حکمرانان چې دي ټول یو ځای شي، اتفاق اتحاد نصیب کړه. الہ العالمین ټولو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړه. الله کفر چې کوم دی یو موټی دی، الہ العالمین مسلمانانو ته اتفاق اتحاد نصیب کړه. زموږ حکمرانانو ته غیرت واچو خدای پاک چې د اسرائیل نه دغه مظلوم مسلمانانو تپوس وکړي. الہ العالمین مسلمان ته فتح کامیابی ورکړه. الہ العالمین ټول مسلمانان څومره په کومه خوره باندې د کافرانو د لاسه مظلوم دي، الہ العالمین د هغې د ظلم نه چې کوم دی بچ وسات، د هغې د ظلم نه آزاد کا. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کا. په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول